علیکم. زه یم عادل نیاز، تاسو ګورئ خیر پښتونخوا نیوز نیټورک. نن موږ دلته راغلي تغبې کې دا یو کور دی، ډېر زیات غریبانان دي. د کاکا صاحب خبرې کوو. کاکا خپل نوم راته پیدا ووایه. شکیل دی جی، شکیل احمد. تاسو عمر کې څه کار روزګار کوو؟ جی زه ډریور یم، خو بس دا اوس د جوړونو بیماري مې ده، بس کار مار نشم کولی. بس دا اوس یو 2 ورځې وشوې چې لږ ښه شوی یم، یمکن د 8 میاشتې ما کور کې تېرې کړې. نو بله ورځ دوی پېشمني کې په ژړا شو. ما ورته بیا وروسته ویم دا تاسو ولې لکه ژړل؟ نو لکه دا مونږ پردو تلکارو ته او پردو دغه ته لکه ناست یو او دا مونږ دغه کوو، نو په دې وجه وې ما ته ژړا راغله چې دا وګوره لکه زمونږ دومره څه نشته چې مونږ ته پردي پخکړو ته او پردۍ روټۍ ته لکه مونږ کېناستو او هغې ځای باندې مونږ پېشمنۍ وکړو. او دا راته ووایه چې ستاسو بچي څونه دي؟ و جنکې دي، یو هلک دی، 3 جنکې مشرانې، ورپسې 4 نمبر هلک دی او بیا ورپسې 4 جنکې دي. هېڅ بس دا جنکې خانانو کارکارونه مارونه کوي، بس دا ډوډۍ تلکاریان هم راکوي، هغې هم له خیر زکات راکوي. او دا پلار یې دا بیمار دی، زه په خپله هم د ګردو مسله ده، هم د معدې. نو بس دغه ده چې خدای پاک رزق ورکوي، خو دغه جنکې ماشومان خانانو کارکار کوي، نو بس هغې لکه یو څه بل څه راکوي. نو بس هېڅ هم نشته. دا سړی دا بیمار دی او دی لکه ډېر زیات تنګ شي، داسې شي چې چپه پرې راشي بیا کټ کې نه کېناستي شي، نه پاسېدي شي، هېڅ هم نه. خو بس داسې لکه ارزان غوندې ډاکټر له 200 واله 300 واله. نو بس په خپله را سره دا د روکي کوس را سره 10 روپۍ مې نو لکه مسلمانه به خدای تعالی نه یم. او دا واړه وړه جینۍ دا سکول ته ځي، نو پرونی وایي چې ما سره ښکرۍ مرۍ نشته دی. نو دا دلته خانانو سړي موږ جامې مامې وینځو، بیا هغه 10 روپۍ راولېږلې سر په لمه، هغه دې وړۍ له ورکړې. ما ته یم زه دا ته واخله، دا ستا کرۍ شوه. او دا کور دا خو دوی تاسو خانانو درکړی دی، ستاسو خپل کور نه و؟ نه دا زمونږ مردان کې کمپلیکس هسپتال سره هم د خانانو کور و، هغې کې مو لکه سخر او خواښې ټول وو. خو بس بیا ډېر زیات تنګ و، لیورون به سره جګړې غویمې کولې، نو بس هغه هم د خانانو. بس دا د خانانو کور دی، دغه خوا بنګله بس دې دا کار خدمت هر څه کوو. نو بس لکه په دې کې ناست یو، د شان د کې بیل میل هم نشته، کرۍ هم نشته، بس هغې له کار مار کوو. بس هغې له خپل خیر زکات راکوي، نوې زړې بس یو څه بل څه راکوي، په هغې باندې خپله ګزاره کوو. دا روژه په دې روژه کې لکه مونږ میوه دانه، بس مونږ دې روژه کې نه میوه دانه راوړې ده، نه مو پیره دلته څوک خان سړی دی هغه نیم کیلو لګولي دي، بس هغه راوړو هغې کې چای پخو. او نور نه مونږ میوه دانه راوړې ده، نه مونږ پیپسي راوړې دي، نه مو هېڅ مونږ بس د ګوړې شربت کوو. بس هغې دغه بس پخکړي مخکړي دا خانان راکوي، بس هغې سره مونږ لکه نو بس دی ناجوړه دی. خو بس دا کې مونږ اډوتلي نه یو چې پیسې نشته، نو لکه اډوتلي نه یو. ستا د لاسو چې کوم مسله ده که نه، نو دې ته څه ډاکټر ورغلی یا چا له؟ ورغلی یم، خو هغه وایي چې دا کنټرول نه بار شوې ده، بس دوایانې راکوي او به چې دوایانې خورم خو سم یم، چې دوایانې نه خورم بس دکه دی. ته مو ته ګورې بیګا مې تراویح کولې، قسم دی که ټیټېدې او پاسېدې شوم، خو الله مهرباني و هغه تراویح مې وکړې. تاسو زمونږ د کورنۍ د مور خبرې واورېدې، د مشر خبرې تاسو واورېدې، دوی ور انتهایي کوي او ایمیډیټ ریسپانس تاسو چاته زکات پیسې ما سره لګي زکات پیسې دي چا رالیږلي دي، دی ولې اوس ورکومه. او چاته چې څونه چا وس کېږي ایمیډیټ ریسپانس په دې روژه کې دي ته څه نه څه چاته زکات پیسې دي، نو دوی ته یې راولېږئ چې دوی دا کار روان شي.